السلام علیکم ملګرو. پرون د عمران خان په اټک جیل کې خپل خزي بشرا بیبي سره ملاقات شوې ده چې د ملاقات نه پس د افوا پیلو شوې ده چې عمران خان خپل خزي بشرا بیبي له په کوډ ورډ کې څه پیغام ورکړی دی. اوس د کوډ ورډ کہانی څه ده ویډیو مکمل وګورئ، مکمل ډسکشن په کوډ ورډ باندې کو، بل د سایفر حواله سره هم څه نوی اپډیټ راغلی دي. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ ځکه ډېر مساله‌دار خبرونه دي په دې ویډیو کې او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ویډیو کې مکمل معلومات دي. بل طرف ته د انټرنیشنل چې کومه میډیا د انټرنیشنل څومره هم میډیا له پټولو باندې د انټرسپټ چې کوم بیان د سایفر حواله سره د هغې کمپلیټلی کورج شروع دی. د پاکستان په میډیا باندې صرف د سایفر او د انټرسپټ بیان نشته، نور چې د هر ملک میډیا تاسو راوچتوئ، که د انډیا میډیا وي، که د خلیج ملک، که د یو کې، که د امریکا، د هر ملک په میډیا باندې د انټرسپټ او د عمران خان کہانیان شروع دي. جی بل رانا سنولا یو ډېره غټه دعوه کړې ده. رانا سنولا او دغه ګروپ دا خبره ویل کړې چې سایفر عمران خان لیک کړی دی، سایفر کاپي چې کومه لیک شوې ده انټرسپټ ته د امریکای کوم غټ اخبار لا غټ ویب سایټ ل رسیدلې ده، نو دا عمران خان لیک کړی ده. په عمران خان باندې د مقدمه درج کړی شي او په عمران خان باندې باقاعده د خبرې انویسټیګیشن شي. دا سرانا سنولا یو بل مقدمه هم په عمران خان باندې جوړی، خو چون کې دا امپوسیبل ده. بل طرف ته د عمران خان بل طرف ته تاسو له معلومه ده عمران خان کې هم د شهباز شریف ویلي چې عمران خان اټک جیل ته لیږلو کې زما هیڅ قسم لاس نشته دی. نو چې د شهباز شریف د پدې کې هیڅ قسم لاس نشته دی، نو شهباز شریف نه څوک تاسو کی چې د عمران خان گرفتاری شاله د چا لاس دی، عمران خان د اټک جیل له لیږلو شاله د چا لاس دی، لکه چې د حکومت پکې لاس نشته دی نو د چا لاس دی، لکه مطلب د شهباز شریف اشاره د چا طرف لده. نو بل طرف له نن د عمران خان او بشرا بیبي تقریبا 30 منټ پرون ملاقات شوی دی. د بشرا بیبي او د عمران خان تقریبا 30 منټ ملاقات شوی دی. ملاقات نه پس ډیر خلک اوس دا خبره کوي چې عمران خان بشرا بیبي ته کوډ ورډ کې څه پیغام ورکړی دی. اوس د کوډ ورډ کہانی څه درادی، اوس هغه طرف لراځو چې کوډ ورډ دا کہانی د کم ځای نه شروع شوې ده. پرون څه اخبارونو کې مطلب اخبارونو کې صدا سه خبره شای شوی چې د عمران خان کوډ ورډ خبرې کړې دي او هغه چا سره کړې د جیل یو اهلکار سره په کوډ ورډ کې خبرې کړې دي. د جیل اهلکار مبینه تور باندې کوډ ورډ کې عمران خان سره خبرې کولو نه پس د ټول جیل اهلکار سکیورټي کلیرنس کولو فیصله وشوه. د جیل اهلکار باندې څومره هم د جیل اهلکار دي کټک جیل اهلکار د واتس اپ استعمال پابندي ولګې ده. ډېر ذرایع دا خبره هم شیر کړې ده چې په جیل کې عمران خان سره څه اهلکار داسې خبرې کړي چې په هغې خبرو انتظامیه نه پوهېږي. مطلب په جیل کې عمران خان سره د جیل یو اهلکار داسې خبرې کړي دي چې په هغه خبرو باندې انتظامیه نه پوهېږي. لکه اوس دې ځینه لکه تاسو خپله سوچ کوئ، لکه دې مطلب خو دا شو چې عمران خان له په جیل کې کیمرې لګېدلې دي او هغه اډیو هم کیچ کوي او هغه ویډیو هم. مطلب د عمران خان په هر مومنټ باندې د عمران خان په هر خبره باندې هلته نظر ساتل کېږي. اټک جیل کې تقریبا 150 نه زیات اهلکارو سکیورټي کلیرنس او د هغې د موبایل ډیټا چیکینګ دپاره سپیشل برانچ او دیگر ادارې لیږلې شوي دي. اوس په دې حواله سره اپډیټ جاری کیږي، سره ریپورت په جاری کیږي چې آیا دا څه کہانی ده. خو دا ماله ټوټلی فیک دروغ کہانی ښکاري، ځکه اخبار له څنګه پته ولګېده چې په جیل کې دننه او بیا د جیل اهلکار باندې دومره غټ الزام لګي چې هغه مطلب د جیل اهلکار داسې یادوي چې هغه عمران خان سره کوډ ورډ کې خبرې کړي دي. دا خو حکومت ته پکار دی چې دا کوم اخبارونو کې راغلي دي د دغې اخبارونو خلاف دي سټریک اکشن واخیستل کېږي. دا خو یو قسم د جیل سیکرسي ده، دا څنګه بهر اوټ کېږي. بل طرف ته د دې مطلب دا دی چې عمران خان هر خبره ریکارډ کیږي، هر مومنټ ریکارډ کیږي. بل زما په خیال عمران خان به بشرا بیبي ته څه کوډ ورډ پیغام نه وي ورکړي، او که ورکړي هم وي نو په هغې به یا څوک پوهېږي یا به نه پوهېږي. لکه دا اوس یو ډرامه ده یو قسم له، لکه که بشرا بیبي سره د عمران خان ملاقات شوی دی نو به هم د چا په سربراهۍ کې شوي. دا به نه چې عمران خان به یو خالي کمره کې ناست او بشرا بیبي هم یو خالي کمره مطلب 30 منټ ملاقات کړی دی او بل چا هغه نه دی ابزرو کړي. خامخا سکیورټي به وه د چا په سربراهۍ کې به دغه ملاقات شوي. نو دا هسې پراپګنډې په سوشل میډیا باندې ورل کېږي چې عمران خان بشرا بیبي له څه کوډ ورډ کې پیغام ورکړی او فلانې کړی او ډنګړی کړی. دې کې هېڅ قسم ریالټي نشته دی. خو بل د ویډیو کې چې کومې مین خبرې ډسکس شوې هغه دا خبره په دې خبرې باندې فوکس پکار دی چې شهباز شریف وایي چې د عمران خان اټک جیل لیږلو کې زما هیڅ لاس نشته دی. نو چې د شهباز شریف پکې لاس نشته، د حکومت پکې لاس نشته، نو بیا پکې د چا لاس دی په دې خبره باندې هم سوچ او فکر پکار دی. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.